مرگ پسی فوراً پا قبر کی بیا حیات نشتا. مولا صاحب ځان پہ مکڑوا حیاتونو ته بډیر نمونه کېږدي، دا پلان کې حیات ته، دا پلان کې حیات ته، دا پلان کې حیات ته. الله چې کوم حیات ویلې دی هغې کې ورسره ویلي دي چې والله کې لا تشعرون. ته پکې کړې پړې به کوه، ته غلی کښېنه. الله چې بل حیاون ویلې دی ورسره یې ته منع کړی چې ته کړت کړت مه کوه، ته غلی. نن 12 جون 2023 دی. کم یو گمراهي لوی فتنه چې روانه و د انکاري حدیث د منیر شاکر صاحب په نامه باندې مختلف کلیپونه د هغې مخې ته راتلو. الحمدلله بر وخت موږ د هغه د هر کلیپ جواب کړی دی کوم چې موږ ته را رسېدلی دی. 3-4 ورځې مخکې ماته ملګرو د هغه یو 2-3 کلیپونه را لیږلي دي چې په هغې کې یو کلیپ د هغه دا و د قبر د ژوند او زندګۍ د عذاب او ثواب په باره کې. مخکې هم د ده په باره کې ما ویلو چې دا سړی د قبر د ژوند او زندګۍ نه منکر دی، منکر عذاب قبر دی. برحال هغه کلیپ د هغې خلاصه څه ده، زه په هغې باندې لږ تفصیل سره ځم ځکه انشاءالله چې څومره سامعین دي هغوی ته څه فایده هم وشي. د خبرو جوابات هم. اول نمبر خبره دی په دا کلیپ کې دا کوي وایي مرګ پسې فوراً په قبر کې حیات نشته دی، ځان پې مه کړوه. یعنی په قبر کې ژوند او زندگی آیات ساتي. په قبر کې چې کوم ژوند او زندگی ده عذاب او ثواب د دې لپاره حیات د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې ضروری دی، ځکه بغیر د حیات نه د عذاب او ثواب د سره تصور نشي کېدای. دا خو د کاڼي دپاره د عذاب او ثواب قول کول دي، دغه د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې باطل دي. زه اول نمبر راځم تاسو ته یو څو آیاتونه انتهایی په اختصار سره یو څو احادیث اورو، بیا د هغې نه پس اجماع د امت یو څو حوالې ذکر کوم چې په دې باندې د اهل حق اجماع ده چې په قبر کې عذاب او ثواب سره او دغه عذاب او ثواب دپاره حیات ضروري دی. زموږ په 4.5 غنټې مناظره هم تېر کال شوې ده، تفصیلي دلایل موږ په هغې ذکر کړي. دلته په طور د نمونې دغه یو څو ذکر کوم حواله جات، بیا راځم د مزید اشکالاتو ته انشاءالله ولز. نو اول نمبر د زما سره قرآن مجید دی، پارا نمبر 2 قرآن مجید پارا نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 154. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تقولوا لمن يقتل. تاسو موی هغه چاته چې قتل شوي فی سبیل الله په لاره د الله کې امواتن مړه، ای هم اموات دیو ته مړه مه وایئ بل احیاون، بلکې دیو ژوندي دي ولکن لا تشعرون، لیکن تاسو پرې نه پوهېږئ. چونکې د دې دنیا نه د هغوی بل جهان ته تګ شوی دی. دغه ژوند او زندګي اوس د پردې ژوند دی، د غیبو سره تعلق ساتي. د دې وجې نه تاسو هغه نه شئ ولکن لا تشعرون، تاسو د هغې مشاهده نه شئ کولی، تاسو هغه ادراک بالحواس نه شئ کولی، تاسو په هغې نه پوهېږئ. بل احیاون قرآن په صریح الفاظو کې بلکې هغوی ژوندي دي. دغسې 2 نمبر آیات تاسو که وګورئ، پارا نمبر 4 آل عمران آیت نمبر 169 ولا تحسبن الذين قتلوا. او ګمان مه کوئ، تاسو عقیده خو لرې خبره ده، ګمان کې مرانولی، خیال کې مرانولی، او ګمان مه کوئ په هغه کسانو چې قتل شوي دي په لاره د الله تعالی کې. څه ګمان امواتن هم چې دیو مړه دي، بل احیاون عند ربهم يرزقون، بلکې دیو ژوندي دي، دیو ته د رب د طرف نه رزق ملاویږي. نو قرآن په صریح الفاظو کې دوباره موږ ته خبره رایاده کړله چې شهدای کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي. دا قرآن په صریح الفاظو کې د دیو دپاره حیات ثابتوي. دا 3 نمبر زما سره د قرآن مجید آیات دی، پارا نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 93. الله رب ذوالجلال په دغه 93 نمبر آیات کې ذکر کوي ولو ترى اذ الظالمون، او که ووینئ ته هغه وخت چې ظالمان فی غمرات الموت په سختو د مرګ کې والملائکة باسطي ایدیهم، او فرشتې اوږدوي دیو ته لاسونه خپل او ورته وایي اخرجوا انفسکم، راوباسئ نفسونه خپل، الیوم تجزون عذاب الهون، نن ورځ به تاسو ته درکولی شي عذاب د ذلت بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق. اوس تاسو د آیات کې غور وکړئ په کوم ورځ باندې سکرات الموت زرکدن مرحلې چې شروع شي، فرشتې په نظر راشي، دې سره دنیوي ژوند او زندگی ختمه شوله، د دې سره دویم ژوند او زندگی شروع شوله. یو 2 نمبر الیوم تجزون عذاب، نن ورځ به تاسو ته سپکوونکی عذاب شروع شي. د نن ورځ نه چې کوم عذاب شروع کېږي دقې ته ویلی کېږي د قبر ژوند او زندگی، دقې ته ویلی کېږي د قبر عذاب او ثواب چې قرآن مجید په صریح الفاظو کې هغه ثابتوي او زمونږ دغه مهربانان منیر شاکر صاحب منکر حدیث هغه نفي کوي. دا 4 نمبر آیات د سورہ انفال پارا نمبر 10، د دې آیات نمبر دی 50 ولو ترى اذ يتوفى الذين، او که ووینئ ته کله چې توفى الذين کفروا، کله چې وجني کافرانو لرا فرشتې الملائکة فرشتې یضربون وجوههم وهي مخونه د دي وادبارو مشاګانې د دي وذوقوا عذاب الحریق. ستاسو دې کې وګورئ
دا پرشتي چې دي کله چې روح قبض کوي کله چې دته مرګ راځي په دې وخت کې د پټګي یضربون وجوههم وادبارهم شاګانی مخونه وي او شاګانی مخون د جسم د روح نه وي د دې جن یو عذاب شروع شي د دې جن یو نخت بدون کې سلسله تر قیامت پورې شروع شي دغه سیده زما سره 5 نمبر آیات ته پارا نمبر 24 سوره مومن د دې آیات نمبر دی 45 46 وحاق بآل فرعون سوء العذاب فرعونان چې کله غرق شو الله فرمای راګیر فرعونانو را چاپیر شو په فرعونانو پورې سوء العذاب بد عذاب النار چې اور د یو رزون علیها غدو و عشیه چې پیشکیږي هغه په غور باندې سبا او بیګا و یوم تقوم الساعه کله چې قائم شي قیامت نو او ویل شي ادخلوا آل فرعون اشد العذاب داخل کې فرعونان سخت عذاب تو تاسو په دې کې وګورئ فرعونین دلته غرق شو مرګ پراغه پوری تور وحاق بیال رسول پوری تور عذاب کې راګیر شو النار یور پور باندې سبا بیګا پیش کیږي او کته در قیامت ته عذاب دی نو هغه جدا دی و یوم تقوم الساعه ادخلوا على فرعون اشد قیامت پر ورځ قبول شي څخه عذاب ته هغه داخل دا ګوري د قران مجید تقریبا 63 آیتونو د مضمون د قران مجید ثابت دي زره دین په زم یو سو احادیث د تاسو وړاندې پیش کوم چې صرف خبره تاسو ذهن کې راشي چې دا مسله ده او حدیث چون کې بده باب کې ډیر ګرند ډیر زیات ته خو یو سو تاسو ته پیش کوم چې پته درته ولګي دا زما سره بخاری جل 1 او اصح الكتب بعد کتاب الله بخاری شریف چې منیر شاکر د ټولو ناول د دې دشمن در احادیث صحیح ذخیره بدی کړه بخاری جل 1 سب 258 انس رضی الله عنه عن انس عن النبي صلی الله علیه وسلم قال العبد اذا وضع في قبر بنده چې کله په قبر کې خود شي وتولى وذهب اصحاب خلق ورن روان شي حتى انه لا يسمع قران عالم دا مړ د خپو کشاره د خلکو اوري کم چې دی واپس شي اتاه ملکان دو پرشتي ورتراش فاقعداه دکینی فیقول لو ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلی الله علیه وسلم تورته تاسو تر د مبارک سی فیقول اشهد انه عبد الله ورسوله فيقال انظر الى مقعدك من النار دا تفصیلی خبر وسره کیږي بیا د دین پس هم الکافر والمنافق يقول لا ادري كنت اقول ما يقول الناس د ورته ازماته خو صفته نشته فيقال لا دريت ولا تل ثم يزرع بمطرقه من حديد ضربه بين اذن فيصيح صيحه يسمعها من يلي الا ثقل بیا د وسپنی په پلکو ما توړ باندې په دا 60 کې وਹੀ د چغي وਹੀ چې د چغي ارسو کوري سوار جناتو انسانانو اوس دې تاسو ګره خبر کې نو سوال جواب کی پرشتي راشي امړې کې نه په خپل خبر کې او دنه سوال جواب شروع کی اوس تاسو پرشتي ورته مربو کې ستارب سوګ دې په کبه کې ژوند او ژوندۍ نه خبري ورسره ولي کولې د مردا و چې ما کې ژوند او ژوندۍ نشته درې خبري څنګه وکما هغه ورته طرف نه جواب ورکړ یاد ساتي سوال جواب ولا روایت د حد تواتر ته رسیدل دي که په مړي کې ژوند او ژوندۍ نشته د خبري دی سره څنګه دا کینی څنګه دا ټول سره کوم طرف کوي بهرحال اغه ته نظم د بل یو حدیث د زما سره د ابن ماجه د حدیثو کتاب د صفحه نمبر 452 دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا ادخل الميت القبر کله چې میت قبر ته داخله شي موسلت له الشمس دا نور څنګه چې دا نور غروب کیږي دغه سي حالت ورته جوړ شي دلته عند غروب فيجلس يمسو ويندې کینی په قبر کې د سترګې مګي او یقول دون صلی پرشتو ته ما پرېږدي زمونږ کومه نو ګور سترګې د جسم وي قبر کې هم دا کیدی دا ور سره خبرې کوي ورته ما پرېږدي مونږ کوم دا ژوند دلیل کنه مرګ دلیل دی والله دې ته عقل ورکې دي منکرین حدیث دا زما سره بل حدیث دی بخاری شریف جل 1 صفحه نمبر 265 دا برای ابن عازب رضی الله فرمای عن ابي ايوب قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس نور غروب شيء فسمع صوتا نبی سم आवाज باورید چغو فقال يهود تعذب في قبورها يهود د په قبر کې ورته عذاب ملاوي دا غوي د چغي زاورم نګوره د چغي چې وਹੀ او د جړاګانی کې په ځمکه رسول الله صلی الله علیه وسلم اوریم دغه قبر ژوند او ژوندۍ رکنه بل څه نه دی دغه سیده زما سره یو بل حدیث دی بخاری شریف جل 1 صفحه نمبر 265 دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی او امام بخاری په باب باندې خیر باب کلام المیت علی الجنازه من خبري کې جنازه به وخی ابو سعید خدری فرمای یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا وزعت الجنازه فاحتملها الرجال على انق دا جنازه کې خو د خلک په خپل وګو باندې واخري فان كان صالح گزرتا نیکی قالت قدموني هغه مړ او ما زر وسی
وان كانت غير صالحه کچرته دا بد عملی قالت یا ویلها ان تذبون بها ای افسوس دې تبعید دا چرته وړي يسمع صوتها كل شيء الا الانسان دا اچغي هر څوک اوري مگر انسان نه ورلو سمع الانسان لسيغ که انسان اوري بهوش بشي دا درسو ګوره دا خبري کوي دا چغي وਹੀ دا ټول سره دلیل دی دا حیات دلیل دی او دا زما سره یو بل حدیث د مسلم شریف جلد 1 صفحه نمبر 76 دا که تاسو وګورئ عمرو ابن العاص رضی الله عنه صحابي رسول الله وګور حدیث ته دی بچی ته وصیت کوي وای بچیا اذا انا مت کل چې منشم نو فلا تصحبني نائحه ما پسې اور نو هکون کې خزي مرا پسې کو پیدا ته پن ته مونږ کله چې ما د پن کوي ما باندې خاوري انبار کې ثم قم حول قبري زمانه قبر غیر چا پیر ودرې قدر ما تنحر جزورن څومره وخت چې وګزب کیږي وخت تقسیمي ولی حتى استأنس بكم زه پتا سره ډاډه ما مانوس بیم وانظر او زب ګورم ما سا اوراجو به رسول ربي زه در واستاوس ته جواب ورکوم او مسند ابي اوانه پر روایت کې کوم دي واعلم زب پويګم ما اوراجو به رسول ربي زه در واستاوس ته جواب ورکوم نو ګوره خو ته څوک ولاړ پاغي باندې پويږي د خبر په خوا کې د ور سره مانوس کیږي د ور سره ډاډه کیږي دا ژوند د قبل څه حسابي وصیت کوي او ما مخکې دا ذکر للا چې دا اتفاقی او اجماعي عقیده ده زمو د قبر ژوند او ژوندۍ د تاسو وګورئ دا زما سره شفاء السقام د علامه صبحګری مولوی زمانه څوک مولانا د هغه زمانه علما دي صفحه نمبر 425 باندې لیکي قد اجمع اهل السنت على اثبات الحیات فی القبور پتہ سر اجماع کړي د اهل سنت په اثبات د حیات د ژوند قبرونو او بیا لیکي قال امام الحرمین فی الشامل امام په شامل کتاب کې لیکل اتفق سلف الامه على اثبات عذاب القبر اتفاق کړي سلف د امه په اثبات د حیات د قبر باندې وحیا الموتى فی قبور او په ژوند کولو د مړو په قبرونو کې او بیا لاندې د بل فقيه ابو بکر بن عربي داغه قول نقل کوي ان احیاء المکلفین فی القبر بشک یاد ژوند کول د مکلفین ژوند قبر کې او سوال لدی جمع لا خلاف فی بین اهل سنت پدې کې هیڅ اختلاف نشته د اهل سنت دریم قول نقل کړي امام سیف الدین عمدی په خپل کتاب ابکار الافکار کې لیکي اتفق سلف الامه قبل ظهور الخلاف واكثرهم بعد ظهور على اثبات احیاء الموتى فی قبورهم اهل سنت د قبر کې په ژوندۍ د مړي په ژوندۍ کېدو باندې اجماع کړل چې دا په قبر کې ژوندۍ کولای شي د سوال جواب کېدی شي دغه سیده زما سره یو بل کتاب د عقیدې کتاب د شرح مواقف د دې جلد نمبر 8 دی صفحه نمبر 445 د لیکي احیاء الموتى في قبورهم ومسألة منكر ونكير لهم وعذاب القبر للكافر والفاسق كلها حق عندنا مړي ژوند کېدل په قبر کې او مسله سوال جواب د قبر عذاب د قبر د فاسق او کافر د ټول حق دي زموږ واتفق علی سلف الامه او په دې باندې سلف د امت اجماع کړی دا او بیا مخکې وای اذا ثبت التعذيب ثبت الاحياء والمساله هر کله چې عذاب ثابت شو د میت د پارانو ژوند کېدل په قبر کې دغه خپل ثابت شو لئن كل من قال بعذاب القبر قال بهما ځکه څوک چې قبر د ژوند قائل دي اگر کې د مړي د ژوند کېدو خامخا قائل دي ځکه دواړه دی ول سره لازم او ملزوم دي ته یو ول نه شي جدا کړي دا زما سره یو بل کتاب دی دا لمات التنقید شیخ عبد الله محدث دلوی رحم الله د مشکات شریف شرح ده د صفحه نمبر 189 باندې لیکي والازهر الاسوب انه بالاحياء واعاده الروح هو ظاهر الحديث وزدير ظاهر او صحیح قول دار چې دا عذاب او ثواب چې ته ملاويږي د میت د په ژوند کولو د مړي سره دا ژوند دی کړی شي په قبر کې الله را ژوند دی کی یو قسم حیات پکې پیدا کړي هغه نه پس ورته عذاب ثواب ملاوي دا سما سره هدايه زمونږ د فقه ټولو مشهور ترين کتاب د صفحه نمبر 496 دی د لیکي و ما يعذب في القبر يوسع فيه الحياه څوک چې په قبر کې عذاب ملاويږي نو هغه ته یو قسم حیات ملا حیات پکې چول شي په قول العامه فقول العام کې ولاندې لیکي په قول العامه احتراز عن قول الكراميه والصالحيه دا اعتراض د قول الكراميه او صالحيه نو هم قوم دا یو قوم دی چې دا منسوب کوله شاه ابو الحسین صالحی ته فانهم لا یشترطون الحیات دیو نشرط کې حیات شرطا لتعذيب المیت
دا د میت د پاره حیات نه مني، دا معتزله مسلک دی. اهل سنت والجماعت چې دی د لپاره حیات قائل دي، هغه د عذاب د پر حیات ضروری دی. شرح پیغ اکبر در امام اعظم ابو حنیفه رحم الله پیغ اکبر کوم کتاب دی هغه باندې شرح لیکل مولا علی قاری رحم الله د په صفحه نمبر 209 باندې دی. وعلم پوشا ان اهل الحق اتفقوا على ان الله تعالى يخلق في الميت نوع حياة في القبر قدر ما يتعلم او يتلذذ. پوس چې بچا اهل په دې متفق دي چې الله تعالی په مړي کې یو قسم حیات پیدا کړي، دومره حیات چې واغې سره عذاب او ثواب دې محسوسول شي. دا تقریبا په دې باب کې ګڼ نصوص ته غزاغې ته نظم دومره تاسو پوه شئ چې دا مسله اتفاقی ده. اول نمبر په دې قبر کې ژوند او ژوندۍ شته او دغه قبر ژوند او ژوندۍ د لپاره حیات ضروري دی، بغیر د حیات نه ممکن نه دی. نو منیر شاکر په دې کې قرآن د سری آیاتونو نه منکر دی، دا حدیثونه منکر دی، د اجماع د امت نه منکر دی، او د اجماع د امت منکر دا جهنمی. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اجماع الامت منکر دا جهنمی دا قرآن. دویم نمبر دې اشکال کوي ویدلتی ولکن لا تشعرون ویل دې تغلا کې نه مولا. نو ولکن لا تشعرون دې دا مطلب اخلي چې هغه ژوند دي نه دي، نو بل احیاونه به ولي ویل چې ژوند دي او تاسو به نه پوهیږئ کنه. نو ولکن لا تشعرون خو دې خلاف نه چې ژوند دي نه بدی کې دا کوم ذکر دي ځان د خپل ګېډې نه تفسیر کې ته قرآن په آیات کې تکرار راولي ظالمه. او دویم جواب ده چې دلته یشعرون ویل دي، تشعرون دلته تشعر ولکن لا تشعرون ویل دي، یشعرون نه دی ویل. دای ویل دي تاسو راغوي ژوند نشي محسوسولای، دای نه دی ویل چې هغه خپل حیات باندې حیات د چغوي نه پوي چې مونږ ژوند دیو کوي. کچرته ولکن لا یشعرون ویلی و چې هغوی په خپل حیات نه پوهېږي، خو بیا ستا اعتراض پسې و. خو دغه نه دی ویلی ولکن لا تشعرون ویلی تاسو دا طاقت نه لرئ چې محسوس کوي. نو زمونږ نه محسوسول دا کلم د دې دلیل نه دی چې ژوندي نه دي، زمونږ پر اوږو باندې فرشتې دي. اوس مونږ د دې حیات نه محسوسو، نو دلیل شو چې هغه فرشتو ته ژوند نه دی میلاو. دا خو کم عقلی او حماقت سوالات کې. او دریم جواب داري ګورئ په مؤمن او کافر کې فرق دی. دا اوس ما سره مولوي صاحب ناست دی، زه ورته ګورم دی خبرې کوي، دی ګرځېږي خوځېږي راخوځي، زه هم ژوندی دی. یو کافر نه تپوس هغه هم ژوندی دی. لږ ساعت پس مجاهد دی ولګېدو بدن یې ټوکړې ټوکړې شو. ته اوس د مؤمن نه تپوس وکړه هغوی ژوندی دی، کافر نه تپوس وکړه هغوی مړ دی. مؤمن نه تپوس وکړه وتا اول ولي وی چې ژوند دی، اوس ولي وی چې ژوند دی. مؤمن کافر نه تاسو کې تا مخ کې ولي وی چې ژوند دی، اوس ولي وی چې باندې کافر وي. مخ کې خو زما په نظر راتله مشاهده وا چې دې خبرې کولې ګرځېدو را ګرځېدو خوراک سکا کې کوم ژوند دی. اوس بدن جدا جدا پروت ته حرکت نه کوي، ماته په نظر نه راځي، زما مشاهده ماته وي مړل. مؤمن وي مخکې زما مشاهده ویل چې ژوند دی، اوس د الله قرآن وي بل احیا ژوند دی. مخکې زما مشاهده غلطه کېدی شو، د الله قرآن غلط نشي کېدی. او یو سړی دا ګورئ زه اوس دی په نظر ماته راځي ژوند دی، خو را پرشتې ماته په نظر نه راځي، ولکن لا تشعرون کې داخل دي. نو که اوس زه چې جاوید مولوي صاحب نه دی ژوند دی، خو ما ته به څوک ووایي چې ولې تړون دی، ته ګورې نه. خو که زه د فرشتو د ژوند نه انکار کوم نو خلک به راته وایي ولې ته بې ایمانه یې نه منې. دقسې د شهید د حیات نه د میت د حیات ته انکار کول دا د بې ایمانه خلکو کار دی. ولې ته الله قرآن او حدیث د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اجماع د امت نه منې. بیا مخکې دی وایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حیات متعلق هیڅ نه دی ویلي، او د شنو مرغان ولا روایت نه انکار کوي چې هغه حد تواتر ته رسېدلی دی. نو په دې باب کې ډېر څه فرمایلي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم، خو کاش ته هغه ګوري نه تر هغې نه منکر یې استاد ته به څه ووایو. مخکې بیا دی وایي پیغمبر ته هم خدای ویلی چې ولکن لا تشعرون. د دې دا مطلب دی اخلي چې پیغمبر ته هم دا حق نشته دی چې د قرآن مطلب بیان کړي. خو افسوس دا دی دغه بریتونه چې تپوس وکړي دی ځان د دې مخاطب نه ګڼي. یعنې پیغمبر ته خو الله وایي چې ته پرې نه پوهېږي، خو منیر شاکر ته وایي ته پرې پوهېږي. افسوس په کار دی په دې. پیغمبر د هغې مطلب صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، موږ ورباندې ایمان لرو، موږ منکرین حدیث نه یو. مخکې بیا دی وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم یادوي چې سدرة المنتهی پورې هغه ورسېدو، بیا ورته جبریل وویل چې بس ته ودرېږه، مخکې موږ نه شو تللی او دا او دا. وایي ستاسو کتابونو لیکلي دي. مخکې هم چونکې د یو کلیپ کې د معراج د واقعې نه په صراحت سره انکار کړی و، ما په هغې باندې وضاحت کړی و.
او دلته به تاسو کتابونه لیکل څومره حدیث کتابونه چې دي څومره قران چې دی په دغه کې دا واقعي ذکر شوی سبحان الذي اسرا بعبدي دا رد کتابونه نه دي د ځان دینه منکر حساب وي. بهرحال محترمو د دې فتنې نه ځان ساتي. تاسو د قران نه انکار طرف ته بوزي، حدیثو نه انکار طرف ته بوزي، بنیادی قاعده نه انکار طرف ته بوزي. دا فتنه ده، دغه فتنې نه ځان ساتو. ان شاء الله مونږ هغه ته بیدار یو چې کوم دغه سکلی په راځي مونږ تاسو ته هغه وضاحت وکړو. مونږ سره تاسو رابطه کې اوسېږئ او دغه فتنو نه چې هر قسم جاوید احمد غامیدی په شکل کې راځي، انجینر محمد علي مرزا په شکل کې راځي، هغه احمد سعید ملتانی په شکل کې راځي، هغه د منیر شاکر په شکل کې راځي. ټول نه ځان ساتو، خپل ایمان عقیده به حفاظت کوو. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.